وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दमरदान गुंबद किली आलाके सर निस्ते दडागी चमो सिद्धुन को मुसलमानानो मशरानो कशरानो और बकुरुनो के बाहया और इज्जतमंदो दोस्तों फ्रेंडो मेंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानान कनारी नदी और कज़ना नदी दयो खास मकसद दोबारा दुनिया पर आने के लिए ख्वाबो अज़ीज़ानो दाहुम तो दुनिया यो कानून दे चेहिस यो इंसान बदी दुनिया की हमेशा उसे दूर दपारा नजर आ गए Dear Mandar Mulidan Chenal, Dear Khalibana Mohum Mulidan Chenal, Dear Malakana no Dear Daluyu Takatunu ala Khalaq Muqadistar Mulidan Chid Dunya na Lad. Nodayu Yaqini Khabarada Chusuk ko Dunya ki da Hamesha Usidru Dapara طول عمر چې بجوندی وي او فنا چې بنرازي اغزاب سوق دی طول وای بچا چې فنا نرازي او کم ذات چې طول عمر ژوندی وي اغزاب سوق دی بيد دغه ربنا چې څومره مخلوقات دي خوا هغه د انبیاو په شکل کې دي خوا هغه د نیکانو اولیاو په شکل کې دي یا د علماء په شکل کې دي یا د عوام په شکل کې دي الله قرآن کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر د ساوال سیز باندې فنا راتلونکې ده د مرګ پیالې نه به غوټ کوي پناه به پرې راځي کل من علیها فان منطقیان وایي دا سور د موجبي کلیې ده کل من علیها الله فرمایي انسانانو پریان خو پرېږده د لوی لوی غرونه چې وینې د بیستلو راټینګ اسمان چې وینې د لویه خوره شوې ځمکه چې وینې کل من علیها فان دې ټولو باندې فنا راتلونکې ده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او استاد رب ذات چې کوم دی هغه به باقي پاتې کېږي نور هر څیز لره زوال دی هر څیز لره زوال دی نو کله چې دا هر څه پناه دي کله چې دا هر څه پاتې کېدونکي دي کله چې په دې هر څه باندې فنا راځي نو بیا دا جوړول څه دپاره بیا د دې خلقو د پیدایش مقصد څه و هغه څیز خو خلک نه جوړوي چې هغه ختمیږي هغه خرابېږي څه ضرورت دی څه فلسفه ده څه دپاره بیا پیدا کړي شوي دي الله جل جلاله انسانانو ته یو ډېر لوی د فکر دعوت ورکړي چې انسانانو مسلمانانو کو د ځوانانو
نفع او نقصان ورکولو والا څوک دی اے خلقو د زړه د راز نه د زړه د کومې نه بغیر اسبابو د انسان د حال نه خبرېدلو والا څوک دی نو الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي پیدا کړی انسانان او پیریان الا ليعبدون مگر دې د پاره مې پیدا کړی دي چې دې به د چا عبادت کوي د الله د عبادت د پاره الله د انسانان دنیا کې پیدا کړی دي چې اے انسانان دنیا هم ګټي ورځ کې هم لګیا یې مصروف یې د شپې هم لګیا یې مصروف یې راز او شپه دې نه دي معلوم دنیا ګټي د دنیا د پاره لګیا یې یاد ساته پتا مرګ را روان دی ستا ځواني ختمېدونکې ده ستا روغ او داغ ختمېدونکي دي ستا مال ختمېدونکي دی ستا ډنډماري ختمېدونکې ده كل نفس ذائقة الموت یو ورځ به در باندې مرګ راشي مال به دې پاتې شي یو ورځ به مرګ راشي بچیان به پاتې شي یو ورځ به مرګ راشي سرور او حسن به دې پاتې شي یو ورځ به مرګ راشي جایداد به دې پاتې شي یو ورځ به مرګ راشي دا لوی عزت به دې ختم شي كل من علیها فان د رب مخې ته د مرګ نه تا ستا بچی نشي بچ کولی ستا مال ته نشي بچ کولی ستا جایداد ته نشي بچ کولی نو کله چې په تا باندې مرګ راتلونکی دی کله ستا ارادې ختمېدونکي دي کله ستا رب سره ملاقات دی نو پکار دا ده چې تعلق د چا سره جوړ کړي ټول وایي تعلق به د چا سره جوړ الله سره به خپل تعلق جوړو الله به پېژندل غواړي عزیزانو که دې لږ غونډه کې ژوند کې موږ خپل رب ونه پېژندو دې لږ غونډه کې ژوند کې موږ د خپل رب سره تعلق جوړ نه کړو ورونو دا هیڅ زندگی نه ده دا بیا داسې زندگی ده لکه غوان چې ژوند تېروي یو شاعر وایي جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر ہوشے گندم کو جلا دو دو کم پٹی میں چھ زمیندار تا غنم و جوار نہ ملاویگی پداسی پٹی باندے زمیندار تندر نہ لگی سکے پہ کدیر خزم کرا دیر خو پٹی نے خو باوان تا تی مزدوری نہ ملاویگی نو کدیر خپا سره کار دی خو چې باوان ته د مزدوري ملاو نه شوه باوان ته څه فایده رسي کډیر ښکلی ژوند دی مال هم زیات دی جایداد هم زیات دی طاقت هم زیات دی عروج هم زیات دی دبدبه هم زیاته ده خو الله نه پېژني الله سره د تعلق نشته الله مینه د زړه کې نشته د داسې ژوند باره کې هغه خبره د علامه اقبال ده چې اس کھیت کے ہر ہوشے گندم کو جلا دو داسې مال او داسې دولت او داسې ځواني دې په اور لګي چې الله پکې نه پېژني روډو نن مسلمان الله نه پېژندلی دې زړه ته الله وردن نه کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې هم دا مفهوم پروت دی چې د الله مینه زړه ته وردن نه کړه الله حاجت روا وګڼه الله مشکل کشا وګڼه او دا مینه به الله وردن نه کېږي چې موږ تاسو د الله کتاب ته رانږدې شو څه ته رانږدې شو د الله کتاب ته د الله د کتاب درسونو ته کښېنو خبره وورو قرآن کې د الله تذکرې وورو د الله صفات پېژنو د نیکانو خپل خلقو خپل مقام دی د الله خپل مقام دی هر چا مرتبه او مقام به موږ هله پېژنو چې موږ د الله کتاب ته رانږدې شو او ګوره کله چې موږ د الله کتاب ته نه یو رانږدې شوي موږ خپل ځان نه پېژنو که یو سړي ته څوک ووایي چې هلکه ستا خو ډېر حسین او سپین مخ دی خو ته ځان په خپله نه یې لیدلی شیشه کې دې مطمئن کېږي که یو سړي ته څوک ووایي چې ستا خو سترګې کږې دي ستا خو پوزه کږه ده ستا خو خوله روانه ده دې دا خبرې تر هغې نه مري تر څو چې د ځان په شیشه کې کتلې نه وي نو وروڼو دا قرآن زموږ شیشه ده د دې درسونو ته چې کېنو موږ ته به ځان ښکاره شي چې موږ څومره اوبه کړي نو عرض مې دا کوو چې
दी दुनिया ژوند کې الله سره تعلق جوړ کا दी दुनिया ژوند کې عقیده سم کا दी दुनिया ژوند کې عمل سم کا عقیده په قرآن سميږي عمل په سنت او رسول الله صلی الله علیه وسلم سميږي قرآن او حدیث دا د عقیده د باور رهبر ورغوا زمانه قرآن لوی دی زموږ د کلی د عالم نه د قرآن او د حدیث مقام لوی دی د بادشاہانو نه د قرآن او د حدیث مقام لوی دی کومه خبره چې قرآن او حدیث کړي راغو بل بهرحال د دنیا د لوک جون کې چې الله تزين او ټاک لاړ شي علماء یو واقعیا لیکلی دا وی بخاری او بادشاہ هغه یو لوی باغ خو اکثر د لوی بادشاہان د خپل باغونو نه خبر دی یو ځل هغه بادشاہ راغی د نوکر ته وی چې دا ټوکړه والا او په دې باغ کې چې د ټولو نه حسین او خوږه کومه میوه ده هغه مال راوړه بادشاہ ټوکړه واغستا د څه لپاره واغستا چې لاړ شم تلاش وکړم چې ټولو کې ښایسته میوه بادشاہ راوړم چا راوړه بادشاہ دی لاړ چې د باغ اولنی حصے ته لاړ نو د بادشاہ ورته دا شرط ایښی چې په کومه حصه یو ځل تېر شي بیا به واپس نه راځي دی ورته شرط دی په کومه حصه چې یو ځل تېر شي واپس به نه راځي دې چې راوړه د باغ لومبۍ تیرې ته لومبۍ قط ته وایي کتل ډېرې ښایسته مالټې وې یا ډېر ښایسته سیوان و ده ووایي چې دا خو ښایسته دي خو بادشاہ خو وایي چې داسې ښایسته راوړه چې د هغې نه ښایسته پکې بله نه نو وي مخکې ځم کیدی شي مخکې چې لاړ نو نور ښایسته مېوې وې ده وایي چې کیدی شي مخکې د دې نه ښه وي ځکه شاته راتلل خو پکې نه دې مخکې تو څلورم باغ ته پنځم باغ ته شپږم باغ ته ورسېد دې په دې تمه چې لږ ښه پکې ګورم لږ ښه پکې ګورم اخر دا چې باغ نه پورې ووتو او ښه مېوې ونه شو کولی نو په جلا شو وي د ښو مېوې په تلا شم د باغ نمبر تېر شو ما خو ځان سره بادشاه ته یوه مړنګ ونړه په جلا شو زه تشه ټوکړه روان یم زه به بادشاه نه څه ورکوم دا مثال دی د هغه چا چې هغه ته الله ټوکړه ورکړې ده د قرآن او حدیث مطابق عملونه دې ټوکړې کې جمع کا ته کله په بازار تېرېږي کله په کلي تېرېږي کله په بچو تېرېږي کله په عزیزانو تېرېږي ټوکړې الله درکړې ده ښایسته عملونه ورکړې راوړه ته د زندګۍ په باغ تېر شوې تشه ټوکړې خپل بادشاه ته روان دی تشه ټوکړې خپل بادشاه ته روان دی د جړا مقام دی ماشوم وی ماشوم د دنیا ژوند دې تېر کو نوجوان شوې نوجوانۍ نه بعد سړی شوې د سړیتوب نه بعد دې ږیره راله ږیره سپینه شوه اوس به امسا ګرځي غاښونه پرېوتل نظر کمزوري چې چشمې اچې رب ته روانې سوره تیاری دې کړی دی الله ته روانې الله چې کوم خط او کوم کتاب رالېږلی و آیا د دې نه خبردار یې که نه آیا د خپل مذهب د کتاب په رڼا کې دې عقیده حاصل کړې ده او که نه عمل یې حاصل کړی دی او که نه چې خپل رب ته روانې تیارې دې څومره کړی دی وروڼو د زندګۍ لپاره د نیکو عملونو لپاره چې کومه ټوکړۍ موږ راوړلې ده هغه په باغونو تېرېږو هغه تشه روانه ده هغه تشه روانه ده هغه تشه روانه ده وروڼو موږ تاسو ټول چا ته روان یو ټول وایو موږ چا ته روان یو الله ته چې روان الله ته یو پکار دا دی چې د الله د ملاقات دپاره موږ تیارې هم سره وکړو موږ ځان تیار کړو عقیده د قرآن مطابق کړو عملونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کړو رواجونه ختم کړو رسمونه ختم کړو بدعات ختم کړو قرآن او حدیث د الله او د الله د رسول په طریقه د ژوند تیر کړو هله به موږ تاسو کامیابېږو که نه لباس ژوند غم خالي د رسول الله په طریقه نه وي نو جنت ته نشي تللی که یو سړي پوجي وردي نه یې اچولی
یا یو سټوډنټ د سکول جامې نه یې چولې په ګېټې دننه پرېږدي نه پرېږدي وایي د سکول لباس دې نه دی چولې د ستا لباس او ستا شکل او غم خالي چې د قرآن مطابق نه ده د جنت په ګېټ پرې پرېږدي دې وجه نه عقیده سمول د قرآن په رڼا کې عمل سمول د قرآن په رڼا کې دا د مسلمان ذمہ داري ده خو نن مسلمان دنیا پسې شوی دی د دنیا مینې د دنیا محبتونه د دنیا سرور دې د مسلمان نه یو دوه خطا کړي دي اور مسلمان بالکل ناخبره دی اور مسلمان بالکل اوده دی پکار دا سپینه ګیره دله دعوت درکړي چې ژوند دې لږ دی علما وایي دا بوډا چې روان یو دا امسا په ځمکه لګوي دا کونټي چې په ځمکه لګوي وایي دا امسا ورته وایي چې بابا دا دې ځای دی دا دې ځای دی دا دې ځای دی دا دې ځای دی کونټي چې لګې نو پوه شه دا د کونټې دا لګول درته وایي چې دې ځمکې ته روان وي دې ځمکې ته روان وي ځمکې ته روان وي عقیده سمه کړه او عمل سم کړه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی امیر المؤمنین د مسلمانانو دی شوی او ډېر نیک او د عدل او د انصاف دعوت یې چلولی دی او لوی د انصاف بادشاهي کړې ده او خلافت یې کړی دی هغه امیر المؤمنین باره کې راځي چې کله د نوجوانۍ په زور کې ځان سره به یو خادم لګولی چې کله زه خاندم زه په خوشحالو کې شم زه په نعمتونو کې شم ما ته مرګ یادوه ماته سره یادوه مرګ راته یادوه نو هغه به امیر المؤمنین خاندل یا به ډېر د سرور په مجلس کې و هغه به ورته مرګ یادو مرګ یادو یو ځل امیر المؤمنین ګیره کومنسکوله سپین ویښتې په ګیره کې ولیدو سپین ویښتې چې ګیره کې ولیدو هغه کس ته یې بس د ستا چوټي شوه د مرګ یادولو لپاره اوس ما سره الارم ولګېدو دې سپین ویښتې ته چې زه ګورم ما ته به مرګ یادېږي ګیره چې سپینه شوه وروڼو الله ته متوجه شه نوجواني ده الله پکې راضي کا ماشومان دې د الله دین ورکړ زده کا نن ماشومان فیسبوک تباه کړل نوجوانان کرکټ تباه کړل سړی چې کوم دی هغه د دنیا محبت تباه کړل او بوډاګان هیرس تباه کړل د الله د دین نه لرې کړل پکار دا چې مسلمان د الله دین ته رانږدې شي او که د الله دین ته رانږدې نشو وروڼو دا زندګي تېرېږي پخواني مشران که ستاسو یاد شي دا ځوانۍ کې مرګونه به ډېر کم وو اوس خو وروڼو اکسیډنټ ناڅاپه دی او بل مرګ پکې راوتي دی هغه ته د هټ اټیک مرګ وایي هټ اټیک ورته وشو نو تور ګناه او سپین ګناه روغ رمټ سړی بس وایي هټ اټیک ورته وشو مرګ چاله مخکې نه سوال جواب نه ورکوي چې در روانه مرګ ډېر ناڅاپه راځي ضرور ده چې راځي به کله چې مرګ راځي او د مرګ نه خلاصي نشته نو پکار خدا ده چې انسان انتهایی ویښ شي او د قبر تیاری وکړي عقیده سمه کړي عمل سم کړي رسم و رواج پرېږدي خپل ځان د قرآن او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار کړي د ګنبد علاقې سره نږدې اوسېدونکو خلقو دا ټکي واورئ په قبر کې چا سره پلارو نزي قبر کې چا سره پلارو نزي قبر کې چا سره ورورو نزي قبر کې چا سره د کلي مولا نزي د معاشري عالمو نزي مال او دولت نزي قبر ته چې تا سره ځي ستا عقیده ځي او ستا عمل ځي هلته به دا خلک چغې وایي چې یا الله ما ته مهلت راکړه زه به بیا سم کارونه کوم قرآن کریم دا منظر انسانانو ته ذکر کړی دی کله چې انسان باندې مرګ راشي نو دغه ټیم دا انسان یو چغه وایي دی وایي چې زمانې په ما خو داسې حال کې مرګ راغی چې زه ذهني جوړ نه وم ما ته خو پته نه وه ډېر ناڅاپه کې مرګ راغی ما پرېږدې لعلي اعمل صالحا فيما تركت زبيا زما نیک عمل مکوما زما گناهونه نکوما الله رب العالمین د طرف نه ورته اعلان وشي کلا نا دنیا طبیعت للنشتا انها کلمة هو قائلها دا خو یو چغه ده چې ته یې وایې لیکن دنیا ته دوباره تلل نشته
ونیولې شوې نو هغه ټایم چې انسان جړا کوي هغه ټایم انسان جاړي ښه دا ده چې د هغې نه مخکې تیاري وکړي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله علیه په صرفو کې ډېر لوی عالم تېر شوی دی علما ذکر کوي عمر بن عبدالعزیز صاحب چې کله قبرستان ته لاړو ډېر بیا وچړل انتهایی بیا وچړل او بیا ویې چې ای خلقه د دې قبر د معاملې نه خبرې دې قبر ته چې کله څوک لاړ شي دا د لاس د ګوتو نه غوښه لرې کړي تش هډوکي پاتې شي بیا په مرکټ باندې چنجیو لګي دا سټو د بدن نه جدا کړي بیا په خېټه باندې چنجیو لګي دی وپړسېږي دی بوی وکړي د ده دا روغ د ده دا حسن ختم شي ای خلقه د ده هر اندام دا کیړي وخوري د ده نه بدبویي روانه شي دا د دې قبر حال دی وي ای خلقه د قبر دا تورې تیاري په صحیح عقیده او صحیح عمل باندې رڼا باندې جوړې کړي بیا به ډېر وجاړو بیا به ډېر غمجن شو لیکن بیا به غم موږ له فایده رانه کړي په قیامت په ورځ باندې یا د مرګ په ټیم کې به نسبونه کار ونه کړي قرآن کریم فرمایي فاذا نفخ فی الصور کله چې قیامت په ورځ باندې په شپېلۍ کې فوکو واخلی شي او کله ورځ د قیامت مقرر کړي شي قرآن فرمایي فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون نو په دغه ورځ باندې به د هیچا نسبونه چاته کار ورنکړي فلا انصاب بینهم قرآن کریم فرمایي د اوچت نسبونه به خلکو ته په کار ورنشي د خلکو مال او جایداد به په کار نشي ولا یتساءلون او نه به نسبونه کار ورکړي وروڼو قرآن او سنت باندې خپل عملونه برابر کو او د قرآن او سنت موافق خپل عمل جوړ کو که چېرته کې خپله عقیده او خپل عمل مو د قرآن موافق نه کو مینه محبت یې مو جوړې نه کړې انصاف مو جوړ نه کو دروغو نه مو توبې ونه باسلې زنا نه مو توبه ونه باسله غیبتونو نه مو توبه ونه باسله د ظلم او زیاتي نه مو توبه ونه باسله د سود خوارۍ او د ډول بوګ نه مو توبه ونه باسله د قبر سختې بیا ډېرې زیاتې ګرانې دي الله رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن او د سنت تابعدار کړي او الله رب العالمین دې دا کلي او دا قوم